الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العلي العظيم. کدنیتوی دکابی د جوړولو دکابی د جوړولو د بیوسا انسان زړه جوړ کا کعبه ده. قدرمنو ملمنو او خوږو طالب علمانو رونو، نن چې په دې معزز مجلس کې مالا په کومه موضوع د خبرې کولو موقع راکړې شوې ده، د هغې د سر ټکې دی حقوق العباد. سامعین محترم، الله رب العزت اسلام اوغوښتو، اسلام خوښ کړو، اسلامي زما او ستاسو مذهب جوړ کو. اسلام اعتقاد دی، اخلاق دی، اسلام اقتصاد دی، اسلام معاشیت دی، اسلام مدارات دی، مساوات دی، اسلام عبادت هم دی، تجارت دی، اسلام حکم د جهاد کړي، حکم د دعوت کړي، اسلام علوم دی، اعمال دی، اسلام حقوق الله او حقوق العباد هم دی. ویلو والا وی اسلام سرنگ حقوق العباد دے. ما ورتویل زما آقا فرمائی حق المسلم علی المسلم خمس. دیو مسلمان ببل مسلمان پنزہ حق ندی: سلام جواب ورکل، دعوت قبلول، مریض عیادت کل، جنازہ کی شریک کیدل، تشمیت العاطس کل. دا حقوق العباد دے. زدہ نوے ما چی حقوق العباد صرف و صرف پنزلی، بلکہ دیو مسلمان حفاظت کول، دا هغه د مال حفاظت کول، د عزت حفاظت کول، د اهل و عیال حفاظت کول. دا حقوق العباد دی. والدین سره حسن سلوک کول، دا حقوق العباد دی. والدین فرمان برداری کول، دا حقوق العباد دی. رشتہ دار سره حسن سلوک کول، دا هغه عزت کول، هغه دی باندې رحم کول، هغه حاجت پورا کول، دا حقوق العباد دی. آقا دو جهان سید القونین امام الانبیاء باندې درود ویل دا حقوق العباد دی. سامعین محترم، ما ویل اسلام حقوق الله نوم دی، حقوق العباد دی. کله چې آقا دو جهان خپل صحابونا خپل دوستانونا تپوس وکړو چې غریب څوک دی، مسکین څوک دی، صحابه ورته وایي ای د الله رسوله چا سره چې مال نه وي. آقا ترېنه انکار کوي. آقا وایي چې نه، بلکې غریب هغه دی چې چا سره چې چا ډېر اعمال کړي وي خو مګر خلکو پسې غیبت کړي وي، خلکو پته رد بد ویلي وي، خلکو ته کمی نه ویلي وي، خلکو حق نه وي ادا کړي. دا غریب دی، دا مسکین دی. قیامت په ورځ به په داسې حال راپاسي چې حقدار به ترې حق غواړي. رب ذوالجلال عدل ذات دی، عدل به وکړي، د ده نه اعمال صالحه به راوالي، حقداره له به ورکړي. کم خلق پاتې شي هغې به رب ذوالجلال ته ووایي چې ای رب ذوالجلاله موږ نه خپل حق راکړه. رب ذوالجلال به د هغه اعمال قبیحه راوالي، د رب په نامې اعمال کې به ولیکي، حساب او کتاب کې به ولیکي. د رب ذوالجلال عدل کول، انسان له خپل حق ورکول، دا حقوق العباد دی. سامعین محترم، بېشکه دې دور کې دې زمانه کې حقوق الله او حقوق العباد ادا کول یو مشکل او سخت کار دی. خو مګر الله رب العزت نه دعا کوم چې اول مالا او بیا تاسو ټولو له حقوق العباد ادا کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.